که حالات خرڅنګ وي خو انسان ته حوصلې نه کار اخیستل پکار دي. د کورمې ضلع موجوده حالات کې هم هر انسان حوصلې نه کار اخلي ولې چې دلته د هر عمر تن هر مشکل د ختمولو کوشش کوي. د کورمې ضلع پړچنار اوسیدونکی شهاب علي څوک چې د خپلې علاقې او کور سوکلۍ او خوشحالۍ لپاره بهر ملک کې مزدوري کوله خو بدمرغه د ټل پړچنار سړک بندیز له وجې د هغه ویزا ایکسپایر شوه او د پیښور ایرپورټ نه واپس کړی شو. خو د بلند او لوی حوصلې لرونکي شهاب علي پیښور ښار کې د خپل کاروبار پیل کولو سوچ وکړو. ما د شهاب علي پړچنور سره تعلق لرم. بله خبره دا چې موږ ډېرې منډې ترړې وکړې نو مو 2 تاریخ نه پېښور ته راورسېدو. 2 تاریخ نه مو ویزا ختمه زه ایرپورټ نه راستون کړم چې تو ویزا ختم دی 12 بجې تو ویزا ایکسپایر دی. نو مو داسې سوچ وکړو چې یاره نو پړچنور ته تللی شو د ټل پړچنور روډ چې کوم دی مکمل بند دی نو پړچنور ته تللی شو نو قطر ته تللی شو. مو ځوان سره سوچ وکړو سره اساس څه کول خو پکور دي. مو یو پیزا رستورانت دلته کولو کو 5 تاریخ پورې مو ابتدا دی هوټل انشاءالله. زه د حکومت گزارش کوم سټل پړچنور روډ د خلو شي. خلکو تعلیمونه خراب شول ورجونه ویزې خراب شولې مسافران دي. زه 20 کلونه مسافري کوم مو ویزا خراب شوله خو مو دلته بزنس شروع کړو هوټل مو خلاص کو. زه حکومت نه دا اپیل کوم چې د ټل پړچنور روډ څه کوم باندې فوراً د کولو. د کورمې ضلع پړچنار صرف یو شهاب علي نه دی چې صرف هغه ته بهر ملک تلو کې هنډونه جوړ شول. داسې په سلګونو بهر ملک مسافران دي چا چې ټیکټونه او ویزې ایکسپایر شوي دي او څوک تلو په انتظار دي. دین علاوه مریضان او مختلف د تعلیمي ادارو طالب علمان هم د لارو بندیز له وجې خپلې علاقې کې محصور دي. که یو خوا د هلیکاپټر سرویس شروع دی خو هلیکاپټر دومره صلاحیت نه لري چې د پړچنار په زرګونو خلک نورو علاقو ته بوزي. عوام دغه مطالبه کوي چې د ټل پړچنار سړک تګ راتګ لپاره کلاو کړی شي چې د خلکو ژوند کې اسانتیاوي راشي.